او څه چل دی یره په مفتی صاحب باندې فتوا لګېدلې ده چې دی د دایره اسلام نه چا لګولې یره پلانې مدرسې کښېنه روټي خلاصه دروغ مه وایه هغه مدرسې تا نه ما ښه پېژني هغه مدرسې چې کله استفتاء ورکوي د هغې د فتوې نمبر وي چې هغې ته رجسټریشن نمبر وایي په هغې باندې مهر وي په هغې باندې بره نه باقاعده عنوان وي د هغې جامعې یو خر سوالونه لیکلي دي او بل خر ورته لګېدلی دی د ځان نه جوابونه لیکلي یاره په مفتي صاحب فتوا ولګېده لاس کې پستره پورا ده شاکر دغه باره کې دا غلط بیاني وکړله چې دا جعلي فتوا په دې نمبر نشته بنوري ټاون والا ډېر ذمہ دار خلک دي هغوی دغسې فتوې نه ورکوي باقي د په بل کلپ کې را خبره کړې وه چې دا خو عقاید زمانه دي نو دا ټول لفظ بل لفظ ما سره موجود دي که کم سي ثبوت مې ونه ښودو زه درته خپل خون در بخم الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 22 ستمبر 2024 دی پرون ما تاسو ملګرو کلیپ راولېږو د منیر شاکر چې هغه د بنوري ټاون د فتوې په حوالې سره خبره کړې وه چې دا جعلي فتوا ده ځکه په دې کې د فتوې نمبر نشته او دا ده محترمو تاسو ته به پته وي 3 کالونه منیر شاکر هغه د ارتداد یو مهم روان کړی دی چې مسلمانان کفر طرف ته بوځي او په هغې کې ډېره لویه تباهي مو وکړه الحمدلله اوس مقابله وشوله د یو حده پورې هغه څیز کنټرول شو خو اوس هم څه نه څه د هغې جراثیم خورېږي ډېر مسلمانان اوس هم ترې نه دي خبر ما په خپله باندې دغه استفتاء د خپلو ملګرو په مشوره د هغوی په مونږ خپلو کې اولو کې یو میټینګ وکړو بیا د هغې په مطابق د ده کلیپونه مونږ راجمع کړل د هغې نه بیا مونږ عقاید واخیستل 56 عقاید مونږ راجمع کړله خو دا هغه 56 عقاید وو چې دا مونږ سره راسره و خپله مونږ سره موجود دي دا څیزونه د منیر شاکر دغه 56 عقاید اگر چې د استفتاء نه پس هم 6 عقاید د مزید راغله مونږ ځان سره 3 ځایونو کې محفوظ کړي دي بیا دا ما په دې نیت باندې مختلف مدارسو ته ورولېږله چې اوس خو خلک دا په دې تعبیر کوي چې دا د مفتي ندیم او د مفتي منیر خبره ده نو که چون کې د تمام د پاکستان افغانستان هندوستان د دیو د ټول دارالفتاګانې هر مکتب فکر کاغه د اهل حدیث سره تعلق ساتي هغه بریلی حضرات سره دي هغه پنځپيري حضرات سره تعلق ساتي د علماء دیوبند سره تعلق هر چا سره ساتي د دې ټولو فتوی راشي نو که بیا یو سړی وایي چې زه وایم چې صرف زه په قرآن باندې پوهېږم او قرآن بیانوم نور هېڅوک په قرآن نه پوهېږي او هېڅوک یې نه بیانوي نو خلک به ما ته وایي چې تر وهم مریض یې تر خپل دماغو علاج وکړه نو ما په دغه نیت مدارسو ته تقریبا په دې کې د غټو مدارسو 20-25 غټو مدارسو فتوی مونږ ته تفصیلا راغلي او هغې کې د نور مکاتب فکر مختلفې فتوی مونږ ته ملاو شوي دي خو لا پوره شوي نه دي انشاءالله امید دی میاشت نیمه کې پوره شي بیا به مونږ هغه کتابي شکل کې مروبسو میډیا ته به هم ښایو نن دا مجبورا ځکه پیش کومه چې چون کې د بنوري ټاون د ویب سایټ نه خلکو دا فتوا واغستله او ویې چلوله دغه فتوا به منیر شاکر دغه باره کې دا غلط بیاني وکړله چې دا جعلي فتوا په دې نمبر نشته بنوري ټاون والا ډېر ذمہ دار خلک دي هغوی دغسې فتوې نه ورکوي باقي د په بل کلپ کې را خبره کړې وه چې دا خو عقاید زمانه دي نو دا ټول لفظ بل لفظ ما سره موجود دي که کم سي ثبوت مې ونه ښودو زه درته خپل خون در بخم دا هغه د فتوې نمبر غوښتی و نو دی به تاسو ته په دې کې کیمره کې رانږدې هم کړي دا فتوی نمبر دی دارالفتاء جامعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوري ټاون کراچي پاکستان دا فتوی نمبر دی تاسو کته شي نږدې به کې درته دا بیا تاریخ ته تاریخ اجرا دا زما سوالنامه ده او چې کوم سوالنامه ما ورلګري په خپل مهرونه هم لګولې دا تاسو ګورئ بیا د هغې په جواب کې ما ورته 56 عقاید لیکلي دي د منیر شاکر د هغې په جواب کې بیا هغوی ماله جواب را کړی دی واپس جواب سوالنامہ میں ذکر کردہ اکثر نظریت معتزلہ اور منکرین حدیث کے نظریات ہیں جبکہ بعض باتوں سے احادیث مبارکہ اور علماء امت کے توہین و استخفاف کا پہلو بھی نکلتا ہے جو شخص ذکر کردہ نظریات واہیہ و فاسدہ کا حامل ہو وہ اہل سنت الجماعت اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر اہل سنت الجماعت اور اسلام دا دائرے نہ خارج دے مرتد کافر دے
او به لیکلي ایسي نظریات کې حامل شخص کې دروس سننے سے اعتراض لري د دې کس درسونه اوریدل د جایز نه دي سلورم او پنځم د داسې نظریات ایسي نظریات کې حامل شخص کو دین کا رہنما او مقتدا بنانا جائز نہیں دغه کس خپل مشر جوړول جائز نہیں دغه اس کے انٹرویوز کرنا ویڈیو شیئر کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے نیز ایسے نظریات کا حامل شخص جب تک اپنے باطل نظریات سے باز نہ آئے اور تجدید ایمان نہ کرے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کیا جائے ادسر دوستانہ تعلقات هم جائز نه لري هغه ټول کسان د باز ته چې غلط فهمي کې ور سره ملاوي بیش بگم ایسی نظریات کے حامل شخص کی مدرسے میں اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے بھیجنا اور اس کے مدرسے کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنا جائز نہیں نمبر 7 ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں چونکہ اگر کفریات قائل ہیں سوچ بد بس منځ کې دار د کفریات اسلام غنو د خپل مور سره کافر کیږي په دې شي سره دا به ترتیبوار او دای صرف دغه سي نه چې دیو د ځان نه ویلي په دې باندې تقریبا 14 ول صفات تفصیلی دلایل د قران حدیث نه پیش کړي د فقهاو نه متکلمینو نه پیش کړي صرف دغه سي نه چې صرف چغي والی او یوازې دا نه د مختلفو غټو مدارسو راغلي دي چون کې دا بحث په میډیا باندې جوړ شوی او دیو جن دا ما پیش له مزید زفتوی نه پیش کوم هغه فتوی ان شاء الله وخت برا شمیش نه یونی منورم انتظار کو زبا هغه پیش کم اور دینه پسم د ډېر خطرناک دل آزار کلیپونه راغله ان شاء الله غو بیا موږ میډیا ته پیش کو ټول موږ محفوظ کړم دي منتظر اوسئ ګزرمن شاکر کسانو ته څوک نه دي خو دوه درې کسري چې ګوره دمکیانی مکوې په میډیا باندې او د اوسه پوری چغه ول یار ازدي مدرسې نه منم فتوی بری سب بیا راغله و یار دا فتوا جالي دا بیا رااله ما دا خبرې نه دي کړې ان شاء الله ټول به موږ پیش کو انتظار وکړه وخت به فیصله وکړو موږ پیش نکړو شو هر جرم ته تیار هر سزا ته تیار حکم پیش لاله وسم تا وای توبه وباسه دی ټول نظریاتو تا ته رسیدلی هم دي کل کرتوبه وباسه د الله بنده خلک په غلط طرف مروانه وا موږ به فتوی نه شای کو مزید به باندې کو خو ته د خپل پیجونو به هر څه ډیلیټ کې کل کر برتوبه وباسي تجدید ایمان به کلا وکي نو ان شاء الله موږ نه فتوی نه د ذمہ دارو مدرسو دي اوس کته چې دام غلط یو ز صحیح ما ټول مسلمان پدی په تر وهم شکاري الله رب ذل جلال دې ارتداد دغه مهم نه چې مسلمانان مرتد کوي کافران کوي الله دې زموږ ټول مسلمانان هر چرته چې پښتانه او نور خو په نه پويږي چې پښتو کې دی لګي نو الله ذکر پښتانه الله دې ټول محفوظ وساتي بعضي خلک د اشکالم کوي وای دیو تر اوسه پورې د قصې ولې نه کولې دا خو چې وای د منظور پښتين سره بل چا سره ملګری شو د خبرې شروع زاغه کسانو ته د 2-3 کالونه به مونږ لګي او دا فتوی د نن سو میشته مخکې مونږ مرتب کړی دي جوړې کړې دي به مختلف مدارس سره لګلې وسم مونږ نه راوستل ځکه چې زمونږ میشن نه دی پوره شوی دیو جنم راوستل چون کې دا بحث په میډیا باندې راغی نو ما میډیا ته دغه پیښله امید دی پیجونو والا نیوزونو والا چې څومره غټ دی وړو کې هغه ټول په دغه باندې پوښی کلم اصل غوړي زورته اصل پېښ کولای شم الله دې موږ د ارتداد دغه فتنې نه بچ کړي جزاکم الله خیر